خپل کمیټي سه هغه جوړه کړي چې پونډې دي هغه دي دا کمې کوي بیا به دا ټریپینګ او دا به نه راځي تاسو څه وایئ صحیح یو خبرې اجازه غواړم خپله ټیکنیکل نو د پرشانو مې بازار سره وشي او د ټیکنیکل کارونو چې زه هم پوهېږم چې دا زموږ پیډر چې ټریپ کېږي که نه او نه چلېږي نو د دې نه د لوډ کم کي په نورو دیوال چې جي زموږ هم کار چلیږي او د نور هم چلیږي چې اوس نور چلیږي او زموږ دا نه چلیږي که نه نو دا خو ترجیح ورسره ظلم دی زیاتې دی ورسره بل مونږ ته چې دا کمپیوټر بي را روان دی او بل خوا بل ځای ته کوي ډکي ته کوي هر ځای ته کوي نو یو خو دروازې چې کوم دی نو دوی د هغې لپاره پرمټ والي ورځ کې یا یو کراس لګوي پستل یا دوه لګوي خو لکه ټوله ورځ مونږ ته بجلي بند دی زه به د بازار خبره کوم چې روډارونه مې پټه پټول د بازار ولاړ دي او د کلي ولاړ دي نو هغه پرمټ شي د شپې جي بي یو ټرک چې صرف ورکړي که نه بله اشاره ده ته وکړي تر سهاره پورې ماشومان چې کله دغه ته سکولونو ته ځي په یخ اوبو باندې سري او دا چاره کوي نو دا خو ټیکنیکل پارټونه دي د دې ټیکنیکل علاج دي شته که نه اوس زما پیډر نه چلېږي زما نور چلېږي تاسو دې نه ټرانسفارمر کم کړئ په نوره واچوئ دې سره هر شته سره دي خو چې دونه نه چلېږي حساب وشي ټولو سره د چا چلېږي او د چا نه چلېږي سرجي داسې دا نن چې موږ راووتو نو دوی دا خبره وکړله چې چاود او دس باندې موږ سره دې خبره وکړله د لوډ شیډینګ دا مشران ټول ګواه دي په دې کې دې مخکې موږ سره خبرې کړې وې دوی د دې په ځای بولو سیل صاحب موږ میټرې مو لګولې سرجي د بدقسمتۍ د لاسه هغه میټرې تاسو کتلی شي اوس هم لګېدلي دي سرجي خو دې پکې دومره بجلي راپرېږدي چې زمونږ د علاقې دا خلک ډېر غریب خلک دي دې د مجبورۍ نه کونډه ور واچوي په یو تار کې بجلي راشي په بل کې نه دې هغه تار بدل کړي یاره جي که تاسو وګورئ هلته هغه مسایل په سکول کې چې وګورئ ماشومانو ته بلکل اوبه نشته په جوماتونو کې هم نشته بلکل درې ورځې دا خلک ګواه دي دې ټولو له قسمیه خبره به کوي ځکه چې حقیقت به وي درې ورځې چې موږ ته بجلي نه وه درې ورځې نو آیا یوازې د زیم یا د هوارو د بجلۍ که دا مسله ده صرف زمونږ ده نور جي د شیرپاو یا د شب قدر په دغې باندې جي بلکل ګنټه ني موږ دې ته دا وویل چې کومه کونډه ده بلکل موږ پکې میټرې هم لګولي دي خو چونکې په موږ یوازې دا مسله نه حل کېږي چې ټولې مسلې موږ حل کړو تاسو به هم راسره پاسئ که زموږ ایسیچو صاحب دی د هغې تعاوني موږ درسره کوو خو چونکې دومره خو چې هغه کم لیمټ وشي زموږ به ګنټه به نه وه ټیک ټاک چلېده که الیکشن سرجي تاسو یقین وکړئ جي که یا به کم ولټیج یا به داسې یو کار و چې دا نه به وه بلکل بجلي پوره وه نه ولټیج و نه کمی پیښې و هېڅ هم داسې نه و که اختر راشي جي په اختر کې هم ښه پوره بجلي وي نو هغه د کوم ځای نه سرجي دوی پوره کوي ولې پوره کېږي اوس د افسوس خبره دا ده چې نن موږ راووتو نن دلته رالو سرجي موږ تاسو ته هم ژړا فریاد کوو د عوام هم راسره دي خو دا وعدې راسره وکړي بیا لاړې شي که موږ له ځینې خلک راځي جي یا ووټ راکړی یا موږ د دې خلکو مشران جوړ کړي زموږ هم دا حق جوړېږي چې روزو موږ له هم خوند نه راکړي دا زموږ کور دی سرجي که موږ یې تاسو یې موږ ټول یو خلک دي خو مسله دې راله حل کړي په بل پیډر دې لوډ ور واچوي خیر دی موږ منو لوډ شیډینګ هم خو چې دې موږ سره په هغه وعده قایم اوسي دې سرجي وکړي وعدې خو بیا راسره پالي نه مجبوري بیا به موږ روزو سره من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قابل قدر ایسی صاحب ډي سي پي صاحب او زموږ د شیرپو زیمه واړو سپین روبو مشرانو په جمع السلام علیکم سر لږه توجه به غواړو سر د بجلۍ دا مسله خو مونږ ته دا ډي سي پي صاحب تاسو ته ووایي چې یوه هفته وشوه چې بجلي نشته نه بجلي مونږ ته تقریبا د 4-5 میاشتو نه دا شی شروع دی دا یوه هفته وشوه چې مونږ احتجاج کوو پوره من احتجاج هم ریکارډ کوو ایسیچو صاحب په هغې کې ووایي مونږ له تسلي راکړه چې زه بس مونږ به وابډې والا سره خبرې وکړو او دا شی تاسو هغه ډیلی کولو کې هفته تېره شوه خو شی به حل نه شو نن عوام راووتل او یو پوره من احتجاج یې وکړو دا د بجلۍ د اوورلوډینګ چې دوی خبره کوي نو دا خو مونږ په دې کې ډېر زیات ایفرټس کړو د دې تاسیس سابقه ممبر پاتې وم او په هغه وخت کې سکندر شیرپو صاحب سینیئر منسټر و کله چې مونږ په دې مسله بنیادي پوه شو چې دا فیډر زموږ اوورلوډ دی او دا نه چلیږي مونږ خپل منسټر ته کېناستو هغه نه مونږ
بل یو پیډر منظور کو په هغې باندې کار هم شروع شو، منظوري هم وشو، کار هم پرې شروع شو او پیډر چالو شو. زموږ پیډر د شیرپو پیډر چې و د هغې نه نیم لوډ واوړېدو، د میزاډیر پیډر ورته نوي پیډر وشو او هغه موږ نه بهر حال هغه پیډر وشو، خو د هغه مسلې نه موږ نن هم خلاص نه یو. لومبۍ خبره. دویم سر موږ ته یوازې د بجلۍ مسله نه ده، موږ ته د ګیس مسله هم ده. موږ د احتجاج د ګیس لپاره هم ریکارډ کوو. موږ په هغې کې په میډیا باندې هغه سوشل میډیا باندې خبرې ټولې موجودې دي. موږ له چې د ګیس ډپارټمنټ یو حلکار رانغی، هغوی خو پته نه لګي چې دا خلک ځان ته څه وایي. هغوی ځان ډېر اوچت هغه ورسره یو کمیټمنټ هغه وخت کې منتظر صاحب عزتمند سړی و، د هغه به هم د وس نه وه، خو بخار خال ایپټ صاحب پکې وکړو، پمپونه یې پکې بند کړو، څه هغه ګیس موږ ته بخال شو. او بیا افتاب شیرپو په هغه وخت کې زموږ ایم این ای و، هغه وخت کې هغه ته موږ کېناستو چې زموږ په دې تحصیلي تنګي کې د ګیس د لو پریشر مسله ده او صاحب موږ له یو کار هم مه کوو، موږ له دا مسلې حل کړه. هغه په هغې باندې پوري سټینډ واغشتو او د مرزو ته یو 8 انچې پیپ ارچن ته تلو او په هغې کې سر ټیکنیکل سټاف راغی، موږ ورسره په هغې کې سروې وکړې، انجینران راغله، د یو اړخه بل اړخه بل اړخه، خو کوم چې فیزیبل اړخ و خرچه هم پرې کمه راتله او اسانه مو. دغه اړخ نه موږ یو لین راواغشتو او د بي بي صاحب سره هم د شیرپو تحصیلي تنګي لین سره هم ټچ کو. هغه مسلې چې سر په هغه وخت کې زموږ ختمه شوه، دا زه 2017 خبره کوم. هغه مسله نن بیا موږ ته د ګیس مسله راپېښه شوې ده. په دې کې خو یو موږ له آفیشل موږ له خو د ډپارټمنټ کسان راغلل، موږ له خو دا صاحب راغلی و، موږ د شکریه هم ادا کوو چې سهار وختي زه ځان را رسولی و، زموږ هغه تبه تسلي وکړه. دا خو زموږ رایټ دی، دا خو موږ له آیین او قانون راکوي چې کوم ځای کې موږ ته مسلې وي موږ به خپل حق غواړو، په یو پرامن احتجاج به کوو، مظاهره به کوو. موږ له ګوره د ګیس ډپارټمنټ رانغی، دا هم ګوره دې عوامو ته یو سپک کتل دي، خو نن دې موږ له رانغله، موږ د ایس ایچ او صاحب ومنل، موږ د هغه خاطر یو کو یا موږ بس هغه وخت سره مسله ختمه کړه. بله اوس به دا عوام خو بیا روځي، څنګه چې د صاحب وي دی به بیا نه زما خبره مني نه به د ایس ایچ او صاحب خبره مني، وایي به چې تاسو ټول دروغجن یې، تاسو موږ سره یو غلط کمیټمنټ کړو. موږ صاحب دا غواړو، تاسو انتظامیه یې، تاسو سره اختیار دی، آفیشل طریقې سره د ګیس ډپارټمنټ ته یو لیټر وکړئ، بالکل ورته وکړئ په ګیس کې زموږ بالکل 100% په هغې کې بل پې کېږي. داسې په وابډه کې هم په دغه تېر سیشن کې وابډې ډي او صاحب ناست دی، ملګري ناست دي، په هغې کې موږ تقریبا 800,000 داخلې دا ما په خپل لاس کړي دي دې ډپارټمنټ ته. موږ سر دا ریکویسټ کوو تاسو ته، موږ فریاد چاته وکړو سر، خو زموږ ایم این ای دی پکار دی چې موږ له د احتجاج له راغلی وو او هغه په اسمبلۍ کې په فلور باندې دا خبره کړې وه چې دا به زه ډسکس کړم. موږ له سر چاته به موږ ایم پي ای صاحب رانغی، دې خلکو ول لوټ ورکړی دی، دې خلکو ول لوټ ورکړی دی او په هغې باندې هلته تللی دی. زموږ چې کوم بنیادي آیین او قانون چې موږ له کوم حق راکوي، ګیس، بجلي، صحت، سکول، تعلیم، دا د دې خلکو دا لکه د انتظامي دې ځای کې په لوکل سطح دا ډېرې ګرانې خبرې دي. زه په خپله 4 کاله دې خوز کې پاتې شوی، دا دې ځای نه ډېرې دا لیټرې چیزې او په هغې عمل درآمد کېږي، په دې کې ډېر ټیم لګي. دا د دغې خلکو کار و چې دا ایم پي ای ایم این ای یو غټ احتجاج وشو. ما ته د بار نه د لاهور نه او کراچۍ نه ملګرو ټلیفونونه وکړو، هلکه وایي شیرپو کې خو تاسو ډېر غټ احتجاج کړی دی، په چینل وچلېدو او دوی زموږ ایم پي ای ایم این ای صاحب دا دغه ونه کړو، دا تکلیف ونه کړو چې راغلی د عوامو له صرف په سر لاس سیخې ورته یې ویلي وو چې یاره دا کار به وشي. موږ د هغې نه ډېره زیاته ګیلهمن یو ته چې کم از کم تاسو خو موږ دغه ځای ته لیږلي یې، خو سر دا زموږ یو د فریاد ځای دی، دا انتظامیه ده، تاسو زموږ مشران یې، موږ په دې ملک کې اوسو، ټیکسونه ورکوو، بیلونه ورکوو، قانون منو. نو بیا چې کوم زموږ آیین موږ له کوم حق راکوي او کوم قانون موږ له کوم حق راکوي، نو کم از کم داسې د پاکستان نه بار علاقه نه ده، دا پاکستان دی. څنګه چې نورو ځایونو کې میلاویږي بنیادي حقونه، موږ هم سره هغه فریاد کوو، خپل بنیادي حق غواړو. زموږ بچي بې چیو سره سکول ته ځي، بغیر سرې کپړو سکول ته ځي. موږ سره جی یو ډېر زیات ظلم، ناروا ظلم شروع دی. د دې میډیا په وساطت هم دا خبرې ورسوئ هغه خلکو ته، او صاحب تاسو په آفیشل لیټرو کې دا ورسوئ. د تنګي تحصیلي تنګي عوام تاسو په خپله پرې تحصیل کیږئ سر. ګیس څه حالات دي سر، د بجلۍ څه حالات دي سر، موږ به فریاد له به موږ چېرته ځو. ټیک ده یو سړي وس کېږي خو به ځان له سلینډر هم راوړي دی، یو سړي وس نه کېږي به څه کوي سر. هغه دا ګوره ډېر ډیجیټل وخت دی، 2021 دی، د وخت 22 شروع شو، 21 ختم شو، 22 شروع شو، ډېر یو ماډرن.
مونږ هغه وروستو دور ته روان وو سپیاکو ته سوټو ته هغه په تپو په نور به وچو بیا به پې اور بلو سر قسم په خدای دې علاقې سره ډېر ظلم شروع دی تاسو چې کوم دی دا مشران که تاسو وینئ دې کې منتخب نمایندګان هم شته دې کې ناظمان هم شته دې کې د علاقې سپین روب هم شته سر مونږه روډ ته روتي وو اسچو صاحب مونږ له خدای ډېره مهرباني بیا هم د هغه ډېره مهرباني چې زمونږه بیا هم راغی او زمونږ په سر یې لاس کېښود زه زمونږ سطح به تسلي شوه خو دا دوی خپل یو حسن اخلاق او دغه کارکردګي به ورته ووایم نور د دوی دې سره کار نشته د دوی خو امنومان سره کار دی د دغه سره کار دی دا خو پکار دی چې مونږ له څنګه د بجلی ډپارټمنټ والا راغله او یو خپله مسله یې پیش کړه مونږ پسې لږ ډېر مطمئن شو داسې د ګیس والا هم پکار و چې راغلي دی وامو له مونږ 24 غنټې ورکړه چې 24 غنټې کې به انشاءالله دا مسله حل شي سر زه دا سوال کوم په 24 غنټې کې دا مسله حل نه شوه دی وامو ته مونږ بیا څه جواب ورکړو کم از کم مونږ به د هغې بیا ذمهوار نه یو دا ډپارټمنټونه به د هغې ذمهوار وي په مونږ به د هغې مونږ دا د رالو خپل جړه فریاد هم دې ځای پورې راورسو باقي سر تاسو ته دغه درخواست دی چې دا دې کې راله لیټر یې وکړئ صوبې ته مو وکړئ مرکز ته مو وکړئ ضلعې ته مو وکړئ او زمونږ دا مسله هایلایټ کړئ مونږ تباه و برباد شو زمونږ بچي تباه شو زمونږ مشران تباه و برباد شو مونږ د خپل بنیادي حق نه میلاویږي ډېره مهرباني والسلام زه په اخري اړه باندې اپا موږ سره به دغه سیاست تاسیس شروع کیږي چې نوراګن کونسل نو موږ البته خو بالکل چې دا درې میاشتې چې موږ چولې ته سره دی نه وایي او لو پريشر مسلې هغه وزن یو ټایم دا خو بالکل بنکه شوی په ځم باندې سرجي شرپوک بس لږ دی راځي مرګور خبرو کړه چې شپې راشي خو زه دا مسئولیت تاسو ته وایم چې په ځم یو کونسل کې موږ دا درې میاشتې چولې ته تلې نه وایي څنګه چې دوی خبرو کړه موږ هغه زور دور ته تلې هغه سپیا کور خشاک دور ته زنانه لاسونه تور ماشومان بچو دغه ته دغه د بجلی کو دغه ګورو ماشومان کپړې دغه په غیر اسرائیل چي دی موږ ته یو وختي وضاحت وکړو چې موږ موږ چې دفتر ورسي یا د الیکشن دوره شو تاسو بجلی مسلسل راشي نو دوی چې مسلسل بجلی چلے دی شي نو موږ ورته دا ریکوست کوو چې تاسو موږ سره په لس غنټې باندې متفق شولئ لس غنټې موږ ته په شواروس کې مسلسل چلوئ که تاسو لس غنټې دا مسلسل چلے دی شي او په غنټې په دغه سره نشي چلېدلی نو دا لس غنټې تاسو مسلسل چلوئ موږ سره په دې باندې اتفاق کوو دا 14 غنټې موږ شواروس کې مه دغه کوئ بل بي دا نوی پیډر شروع کړی دی نو دی په کار دي چې دی پرمټ والی نو د هغې بیا موږ دغه کول په کار دي که نه د هغې بیا وروسته موږ ته ریلیف نه میلاوېږي سرجي ټوله ورځ بجلي بند دی مخکې به دوی ریلیف ورکوو ریلیف یې هم بند کړی دی ریلیف نه میلاوېږي او دوی موږ سره په دې متفق کېږو چې تاسو بجلي بالکل تاسو مسلسل چلېدی شي او ګنټه په ګنټه نشي چلېدی دې باندې هر چا ورته سوچدار کړی څوک ګیټرې لګوي څوک څه کوي څوک څه کوي نو موږ ورسره په دې باندې متفق کېږو چې 10 غنټې موږ تاسو مسلسل چلوئ چې چلېږي 3 غنټې مسلسل چلېږي خبره نه خو دې بیا بریک اپ پکې وکړي لګا نه سرجي دوی وایي چې بریک پکې وکړي بیا نه چلېږي دوی وایي چې بریک پکې وکړي بیا چلېږي نو مسلسل دې دغه 10 غنټې موږ له راکړئ اس ډي یو سیب سره سرجي